مدرسه دارالعلوم حقانیه، یعنی دا مدرسه یو عامه مدرسه نه ده چې پکې خلک صرف ترجمې زده کولو دپاره راځي یا پکې د حفظ قرآن دپاره راځي، بلکې دې ته سیاسي، مذهبي او عسکري حیثیت ته حاصل دی او ډیر زیات اهمیت ته حاصل دی. زه د څو تاریخي حقایق او پوینټس سکدم تاسو ته پته ولګي. اولنی خبره خدا سره چې په 1947 کې د دې مدرسې قیام او بنیاد د سمیع الحق والد صاحب شیخ الحدیث عبدالحق صاحب د دې بنیاد یې یعنی د پاکستان ازادۍ نه تقریبا یو میاشت بعد د دې بنیاد کې خودل شو، باقی په زور او شور باندې د دې آغاز وکړی شو. تاسو چې دې مدرسې ته یعنی دارالعلوم حقانیه ته د افغانستان نه بشمیر خلک راځي، دلته کې علم حاصلې، دغه باقاعده ټریننګ کیږي، دغه مذهبي ټریننګ کیږي، دغه سیاسي ټریننګ کیږي، دغه عسکري ټریننګ کیږي په دې حقانیه مدرسه کې. تاسو که دې مدرسه ته لاړ شئ نو دلته کې به تاسو ته ډیر خلک، ډیر سټوډنټان داسې ملاو شي چې هغې تعلق به د افغانستان سي. نو په ګڼ شمېر باندې خلک راځي د افغانستان نه دلته علم حاصلې، بیا طالبان حکومت حصہ هم ګرځېږي. نو خبره داسې ده دې مدرسې ته د طالبانو یونیورسيټي هم وایي. دا د طالبانو یونیورسيټي ده او باقاعده طور باندې څنګه چې قائد اعظم یونیورسيټي ده، نمل یونیورسيټي ده، پېښور یونیورسيټي ده، ولی خان یونیورسيټي ده، همدغسې ورته دې ته یو درجه حاصل ده او دغه خلک ورته دومره اهمیت ورکوي چې وایي دلته کې ایډمیشن هم ډېر په ګرانه باندې بیا ملاویږي او بې شمېره تعداد دلته کې د طالبانو موجود دی. بله خبره دا چې دې مدرسې حقانیه مدرسې ته د سمیع الحق صاحب په وجه باندې هم یو اهمیت حاصل دی. سمیع الحق صاحب ته په انټرنیشنل سطح هم د طالبانو بابا ویو او دغه په انټرنیشنل سطح باندې دې مدرسې ته حقانیه مدرسې ته سمیع الحق صاحب کافي شهرت ورکړو. په 2001 کې چې کله باقاعده طور باندې طالبانو دلته په افغانستان کې حمله وکړله نو د دې حملې نه بعد مختلف مذهبي جماعتونه راپاسې ټولنې او احتجاجونه سٹارټ کړه. په دې کې عبدالحق صاحب، سمیع الحق صاحب او دې حقانیه مدرسې باقاعده احتجاجونه ریکارډ کړي دي او یو غټ کردار ادا کړی حکومت به فورس کو. دې نه علاوه چې خبره داسې ده چې کله په قبایلو کې د دې امریکایي حملې نه بعد په قبایلو کې شدت پسندو احتجاجونه سٹارټ کړه، سړکونه بند کړو، ورونه ولګول، بازارونو کې درز غوبر سٹارټ شو. خبره د حکومت د کنټرول یعنی د هغه وخت د ډیکټیټر د مشرف د لاسه ووتله. نو مشرف صاحب چې کوم دی حقانیه مدرسې ته اپروچ وکړ، ویل سمیع الحق صاحب باقاعده طور باندې دا احتجاجونه، دا شدت پسند دا کنټرول کا. سمیع الحق صاحب د حقانیه مدرسې دومره امپورټنس حیثیت دی چې خبرو کې ټول ګروپونه خاموش شو. نو عسکري قوتونو چې کوم دی دا مدرسه باقاعده طور باندې د خپل مفاد او د ډایرکشن لپاره هم استعمال کړی دی کې هیڅ شک نشته. دا سټوریز او دا کسی او دا انفارمیشن په انټرنیشنل نیوز باندې هم پراته دي. بل خبره داسې ده چې پی ټی آی حکومت په 2019 کې دیتا د 3 کروڑ روپو ګرانټس ورکړي دي. تاسو دې دا معلومه چې د پی ټی آی صوبایي حکومت ته او کې وفاقي حکومت ته هغه حقانیه مدرسې ته ډیر زیات اهمیت ورکړي. په 2019 کې د 3 کروڑ روپو ګرانټس ورکړي. دین علاوه چې کله خټک صاحب دلته کې په صوبه کې هغه وزیر اعلی او ناغم باغره تور باندې دته ګرانټس ورکړي. عمران خان صاحب هم باغره تور باندې دی حقانیه مدرسې ته ګرانټس ورکړي او دله اهمیت ورکړي دي. نو دا د دې یو زونو د اهمیت په دی باندې اپوزیشن ډیر زیات کرټیسزم کو چې ته حقانیه مدرسې ته ولې دومره اهمیت ورکړي. بل خبره دا چې تاسو ته یاد دي چې کله رشیا په افغانستان حمله کړو نو په دغه کې سم مجاهدینو چې د رشیا خلاف په ډیر مضبوطیا سره جهاد کړو، په جهاد کې کامیاب شي. نو په دې کې تاسو دو نمونه ځاخلم چې هغه جلال الدین حقانی او ورسره یونس خالص، مولانا یونس خالص، دا دو مجاهدین دي د باقاعده تور باندې د حقانیه مدرسې نه دلته نه علم کړل او بیا تلی الته کې به جهاد سٹارټ کو. یعنی په مجاهدین پروډوس کولو کې، طالبان پروډوس کولو کې هم حقانیه مدرسې یو خپل کردار ادا کړو. په دې کې هیڅ شک نشته، چا نه پټه خبره نه ده. بل خبره دا چې طالبانو کوم موجوده حکومت ته د طالبانو چې کوم موجوده حکومت ته په دې حکومت کې هم د دې حقانیه مدرسې نه فارغ شوي سټوډنټان طالبان دغه حکومت حصہ ده.
مثلا تاسو که د افغان طالبان موجوده حکومت تاسو د وزیر تعلیم یعنی د تعلیم چې کوم وزیر دی عبدالباقی د حقانی مدرسې نه خپل دینی مذهبي او سیاسي علم حاصل کړی دی او اوس الته په هغه حکومت کې د تعلیم وزیر ګرځول کیږي دا څه کی پوینټس سه حقایقو سه مختصر تاریخ چې ما تاسو ته کې هو دو چې تاسو ته پته ولګي حقانیه مدرسه یو عام مدرسه نه ده دا یو غټه مدرسه ده او د دې سیاسي مذهبي او عسکري اهمیت ده